بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 116 دی، قانون نمبر 44 دی او د مثال قوانین شروع دي. نن به ان شاء الله مونږه د یو جلو، یا جلو، یی جلو، یی جلو قانون وایو. دا یو جلو اصل دی او بیا د یو جلو نه یا جلو، یی جلو، یی جلو جوړ شوی دی. ٹھیک شو؟ نو دا څنګه جوړ شوی؟ خلاصه وایو. د دې قانون خلاصه دا ده چې د مثال واوي هر یو داسې باب چې د فاعل یفعلو یا علم یعلمو سمع یسمعو په وزن وي. ٹھیک شو جی؟ د مثال واوي هر یو داسې باب چې د فاعل یفعلو په وزن وي. د مثال واوي هر یو داسې باب چې د فاعل یفعلو په وزن وي. نو په مضارع کې به په مضارع معلوم کې د خپل اصل نه علاوه په درې طریقو ویل جایز دي. د خپل اصل نه علاوه په مضارع معلوم کې د خپل اصل نه علاوه په درې طریقو ویل جایز دي. خو شرط پکې دا دی چې په مضارع معلوم کې به دغه واو نه وي غورځېدلی، حذف شوی به نه وي، په خپل حال به موجود وي. لکه یو جلو کې وګورئ په مضارع معلوم ده او اصل کې د دې ماضي ده وجله، د ماضی دا وجیله او دا مضارع ده یو جلو د فاعله یفعلو په وزن دی، وجیله یو جلو. نو ګورئ په مضارع کې دا واو نه دی غورځېدلی، په خپل حال موجود دی. نو دا اوس داسې مضارع معلوم چې او دا مثال واوي دی. وګورئ مثال واوي هغه صيغې ته وایي چې د هغې په فا کلمه کې واو وي، او مثال یایي هغه صيغې ته وایي چې د هغې د فا کلمې په ځای باندې یا وي. نو دا مثال واوي دی. نو مثال واوي داسې باب چې د فاعل یفعلو په وزن وي، لکه وجیله یو جلو. نو په مضارع معلوم کې د خپل اصل نه علاوه په درې طریقو ویل جایز دي. نو دا خپل اصل دی، دا یو جلو اصلي دی. خو شرط پکې دا دی چې په مضارع معلوم کې به دغه واو نه وي غورځېدلی. نو دلته په یو جلو کې نه دی غورځېدلی. اوس دا په درې طریقو ویل جایز دي. دا یو جلو چې دی که نه یو جلو، دا اوس مونږ داسې ویلی شو، د دې واو ساکن نه مونږ الف هم جوړولی شو. نو دا به مونږ داسې وایو، د دې واو ساکن نه الف جوړ کړو او یا جلو شو، یا جلو. ٹھیک شو؟ او د دې واو ساکن نه یا جوړه که، یی جلو. ٹھیک شو؟ او همدغه شانتې بیا هم ته یا جوړه که، خو دلته کې چې کومه دا یا ده دا علامت مضارع دې له کسره ورکه او دغه واو نم چې یا ساکن جوړه کړې دا په خپل ځای شي. نو یی جلو شو. ٹھیک شو؟ نو ګورئ وجیله یو جلو نه دا یو جلو اصل دی. اوس مثال واوي دی. اوس به دا مونږ په دریو طریقو ویلی شو، یا جلو، یی جلو، یی جلو. په دې دریو طریقو باندې ویل دا جایز دی. اوس ٹھیک شو؟ دلته مونږ له نوټ راکړی وسع یسعو او وطوع یطوعو کې دا واو په مضارع معلوم کې غورځېدلی دی. نو ځکه پکې دا قانون نه جاری کیږي. نو دا یو سعو چې دی که نه، دا یسعو دا په اصل کې دی یو سعو. نو دلته نه دا واو غورځېدلی دی. نو دا موږ سره یسعو دی، یسعو. او دا وطوع یطوعو چې دی که نه، وطوع یطوعو دا اصل کې دی یو طوعو. نو دې کې هم دا واو غورځېدلی دی. نو دا موږ سره یطوعو دی، یطوعو. نو ګورئ د یسعونه هم واو غورځېدلی دی، په مضارع کې واو غورځېدلی دی، موجود نه دی. وګورئ یسعو. او یو طوعو چې دی د ده نه هم واو غورځېدلی یطوعو دی. نو چې کوم ځای کې واو غورځېدلی وي نو بیا به دا قانون پکې نه لګي، یعنی بیا به مقه یطوعو ویلی کېږي. په دریو طریقو به بیا نه ویلی کېږي، صرف په دریو طریقو به اله ویلی کېږي چې کله د فاعله یفعلو په وزن باندې وي مثال واوي، او په مضارع معلوم کې بیا په دریو طریقو باندې ویل جایز دي. خو شرط پکې دا دی چې په مضارع معلوم کې به دغه واو نه وي غورځېدلی. لکه یو جلو اصل دی، د ده نه اوس مونږ یا جلوم جوړ کړی، یی جلوم ته جوړ کړی، یی جلوم ته جوړ کړی. دا دریو طریقو سره ویل بیا جایز دي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.